سعودي عرب د پاکستان سره د پاکستان آرمی سره یو ډیره غټه معاهده دسخط کا د دې معاهدې تحت په سعودي عرب باندې حمله کول لا بداسي لکه په پاکستان باندې حمله کول په پاکستان باندې حمله کول بداسي ویج لکه په سعودي عرب باندې حمله کول د سعودي عرب او د پاکستان چې کوم ډیفنس سیستم دی کوم مطلب د بچاو سیستم دی هغه د دواړو سیم شو د دواړو یو شو یو ډیره غټه معاهده دسخط شو چې د معاهده دسخط کول په وجه باندې انډیا ته او اسرائیل ته ډیر غټ نقصان رسیدل دی ډیر مطلب ډیر زیات خفه دي چې د پاکستان سره ولې دا معاهده وکا سعودي عرب هم په دې خبره باندې مجبور شو چې ای پاکستان سره په دې وجه باندې دا معاهده وکا چې تیر شوی سوروه د مخ کې په قطر باندې اسرائیل حمله کړي و قطر هم یو عرب ملک ته ایست کنټری کې راځي نو په دې وجه باندې سعودي عرب هم پریشان شو چې سبا په موږ باندې هم که حمله کېدی شي او زموږ په ملک کې دوه داسې ځایونه دي حرمین شریفین دي مدینه او مکه چې دا د اسلام دپاره ډېر اهم ځایونه دي نو په دې وجه باندې سعودي عرب د مخکې نغم وکړو سعودي عرب لره پاکستان آرمی تکړه ښکاره شوه نو سعودي عرب پاکستان سره د ډیفنس سیستم چې کوم دی د بچاو سیستم معاهده دسخط کړي دا معاهده نن پرون دسخط شوه سوري د دې معاهدې په تحت باندې پاکستان آرمی به اوس د حرمین شریفین سیکیورټي پارټنر شي پاکستان آرمی به اوس هم د مکی د مدینی چې کوم حرمین شریفین دی مسجد نبوي او بیت الله چې کوم دی خانه کعبه چې کوم ده حرم شریف چې کوم دی د دې سیکیورټي کې به اوس د پاکستان آرمی هم پارټنر شوه بالکل آفیشلی دا معاهده شوه د پاکستان آرمی د پاره دا هم ډیره د فخر او د ویاړ خبره ده اوس اسرائیل چې کوم دی اسرائیل او انډیا نو غوښتل چې د سعودي عرب د پاکستان سره معاهده وشي ګوره دې سره دواړو ملکونو له ډیره غټه فایده ده سعودي عرب سره کېدی شي هتیار وي خو شلولو والا خلک ورسره نشته نو د پاکستان چې کوم آرمی د هغه د سعودي عرب هتیار چلی څنګه چې چاینا چې کوم نوې هتیار جوړ کی نوې جهاز جنگي جوړ کی یا راکټ جوړ کی یا میزایل ګرنیټ وغیرہ جوړ کی نه پاکستان ته ورکای وروره چې دا تاسو به چلوي ځکه دې ټول نخه چلول چې کوم دې تاسو کوي نو اوس سعودي عرب سره ګوره پیسه ده سعودي عرب سره د پیسه نو د سعودي عرب د پیسې په وجه باندې با د پاکستان آرمی چې کوم ډیفنس سیستم دی اب نور هم تکړه شي د پاکستان آرمی الریډي ډیفنس سیستم تکړه دی خو اوس په نور هم تکړه شي اوس په نور هم مطلب چې کوم هتیار راځي سعودي عرب ته اب د پاکستان آرمی استعمالي د پاکستان آرمی سره به ویجی دا معاهده په دې وجه باندې شو سعودي عرب دا معاهده ځکه وکړه چې اسرائیل سوروه د مخ کې په قطر حمله کړې و نو په دې وجه باندې سعودي عرب هم خپل ډیفنس سیستم چې کوم دی مضبوط کو د پاکستان آرمی به سعودي عرب کې وي سعودي عرب کې وای د سعودي عرب آرمی په پاکستان کې وي د دوړو ملکونو ترمنځ دا معاهده شو معاهده کې کمی خبرې لیکل شوې دي چونکه خو لا میډیا ته نه دی راغلي او هغه سیکرټ خبرې وي هغه مو تعالی لازم نه خبر سعودي عرب حکومت چې کله دا معاهده پرون کوله نو چې کله سعودي عرب ته شهباز شریف تلو نو شهباز شریف چې ټیم د سعودي عرب حدود ته داخل شوی دی نو الته یو ډېر ښکلی استقبال ولا هم د سعودي عرب باچا کړی دی په هوا کې د هغې چې کوم جنګي JF-17 تندر چې کوم جهازونه دي هغه د هغې په ترو باندې د شهباز شریف په هوا کې استقبال هم وشو یو ډېر پازیټیو سین دی یو ښه خبره ده د پاکستان د رکۍ دپاره هم او د سعودي عرب د ډیفنس سیستم دپاره هم نو دې حوالې سره د ستاسو سره د تاسو هم خپله رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ